کله کله دا خیال ذهن ته راشي چې الله پاک په موږ باندې غضب ولې نه راولي جي دا یو سپی دی ورسره بچي هم دي او ورسره یو پیشو هم ده چې چا د خپو نه هم تړلی خولې ولا هم په ټیپ باندې تړلی وه خپې ولا هم په ټیپ باندې تړلی وي او بیا یو بوری کې اچولي وه او هغه بوری یې سیند له غورځولې وه هغه بوری یې سیلاب له غورځولې وه چې دا یو ښه انسان له په لاسو باندې ورغلی ده د بوری نه یې راویښ کړي دغه سپي او ورسره بچي هم ورسره دغه غټ سپی هم ورسره پیشو هم وه خپې ولا هم کلاوي کړي خولې ولا هم کلاوه کړې بیا هغه کمپلیټ کیر کړی مکمل ویډیو سره ځکه نشم شریکولی چې د فیسبوک د رولز خلاف دي ظلم شوی دی که انسان دی او که زناور دی ظلم پې شوی دی څو ورځې مخکې چې کله په دوبۍ کې سیلاب راغلی نو خلک وی دا په دوبۍ باندې عذاب راغلی دی د الله په غضب پې راغلی ځکه دوبۍ کې هغوی مندر جوړ کړی دی نو دا په موږ باندې ولې غضب نه راځي موږ هغه انسانان لکه انسانان خو هسې په انسانانو سره خو څومره ظلم کېږي په سوشل میډیا باندې به تاسو مختلف قسم ظلمونه کتلي وي داسې ظلمونه به کتلي وي چې د دنیا په یو ګوټ کې هم نه کېږي او په تاسو په خپل پاکستان کې کتلي وي ښه اوس دا ظلم تاسو ګورئ چې ځناور ته تخپیو تړه بیا هغه له خوله هم وتړه په ټیپ باندې چې هغه اوبه نشي څښلی هغه خوراک نشي کولی بیا یې بورۍ ته ور واچو بورۍ نه پسې بیا سیند له ور وغورځوي یا سیلاب له ور وغورځوي بیا دغه بورۍ چې کومه ده خټو کې ګیره شوې وه چې یو انسان صرف لیدلی دی چې دې بورۍ کې خوځېدي چې ورغلی دی نو پیشو هم وه ورسره واړه واړه کوتري هم ورسره یو سپی هم و غټ سپی چې راویښ کېږي دي او مکمل کیرې کړی دی جي نو دا به هم چا کړي وي که نه دا څه مطلب څه بلې دنیا نه خلک خو نه دي راغلي چې چېرته د سپوږمۍ نه یا چېرته د بلې دنیا نه خو څه بل مخلوق نور راکوز شوی خو دا سپي خو په دې دنیا همدې انسانانو همدې مسلمانانو به کړي که نه بله خو چا نه دي کړي نو په موږ باندې ولې ګوره الله پاک وایي که نه چې ته زما په مخلوق باندې رحم وکړه نو زه په تا باندې رحم وکړم نو دا سپی چې کوم دی دا هم د الله پاک مخلوق دی که نه او بیا پیشو جي پیشو له خو چې په اسلام کې کم مقام حاصل دی دې پیشو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم سره په یو تالي باندې روټۍ خوړلې ده دې پیشو له چې کم مقام په اسلام کې حاصل دی ته په هغې باندې لږ ریسرچ وکړه نو تاسو په خپل اندازه وشي چې پیشو له په اسلام کې څومره غټ بل په دې بهر ملکونو کې چې کم ملګري ژوند کوي سعودي عرب دوبۍ کې یا د یورپین کنټري کې تاسو به کتلي وي چې د انګریزان د سپو سره د پیشوګانو سره څومره مینه لري په دې دوبۍ کې لرې مزه په دې میډل ایسټ کې تاسو ګورئ په دغه میډل ایسټ کې د پاکستانیانو نه علاوه چې نور څومره هم ملکونو والا خلک دي انډین خبره زه نه کوم د بنګلادیش خبره زه نه کوم زه د غیر مسلمو خبره کوم چې کم له موږ سره کافران وایو چې کم له موږ یهودیان وایو هغه خلک دې ځناورو سره څومره مینه لري باقاعده په خپل پرسونو کې باقاعده په خپل بیګونو کې د دې پیشوګانو سپو دپاره خوراکونه ګرځئ وګوره په دې دوبۍ کې غټ ګاډي له کروزر نه به راکوشي او پیشو له به خوراک واچوي غټ ګاډي نه به راکوشي بي ام ډبلیو نه به راکوشي او پیشو له به خوراک واچوي سپي له به خوراک واچوي همدردي ورسره وکړي نو په هغوی باندې ګوره په هغوی له الله پاک دولتونه ورکړي دي د هغوی دولتونه چې تاسو وګورئ حیران بشئ په دې دوبۍ کې تاسو وګرځئ لرې مه ځئ د خلیج ملکونه د یادوم په دې دوبۍ کې تاسو وګرځئ چې کم مالداره سړی تاسو ګورئ ابه یهودي وي چې او هغه سره به بې حسابه هغه سره به دومره دولت الله پاک ورکړي چې ما ورته یقین که نه ټوله زندګي به مو ختمه شي خو د هغه دولت به ونه شمارو ما په خپلو سترګو باندې کتلي دي جي دا د ما د سترګو لیدلو خبره درله زه کوم نو ولې هغوی له الله پاک دومره دولتونه اوس په خلک وایي چې دا دنیا د هغوی دپاره جنت دی او زموږ دپاره مطلب هغه دنیا به موږ له الله پاک جنت راکوي صحیح ده موږ له به الله پاک هغه دنیا جنت راکوي خو احساس هم پکار دی که نه دا خو نه چې انګریزانو دپاره دا غیر مسلمو دپاره دا دنیا جنت دی الله پاک دی له په دې هغه خلکو له په دې دنیا باندې عیش او عشرتونه ورکوي او موږ له په هغه نه جي دا کنسپټ زموږ غلط دی منم زموږ دپاره هغه دنیا ده په دې دنیا کې زموږ دپاره هم الله پاک حکم جاری کړي دي احکامات جاری کړي دي نو موږ هغه احکامات منو چې موږ هغه احکامات نه منو لکه دا بورۍ چې چا غورځولي دی هم الله پاک نه دا امید لري چې الله پاک په ما له په دې دنیا ښه ژوند راکوي او زه به د مزو ژوند تېروم او یا به ما له په هغه دنیا باندې جنت میلاویږي د هغه دنیا فیصلې به الله پاک کوي هغې حوالې سره زه سره یم خو زه له کمپلیټلی شورلی دا خبره کوم چې دا چا هم کړي دی او په دې دنیا باندې ډېر ذلیل او خوار ګرځي دله به الله پاک هېڅ کله هم خر وز نه ورکوي نو ډېره خفه شوم دا ویډیو مې وکته انتهایي خفګان راغی جي او دا سپو هغه پوره کمپلیټ ویډیو خو ما شیر نه کړه او سره څه پکچر مې در سره شیر کړل خو ډېر زیات خفګان راغی یار نو الله پاک ته زموږ په حال رحم وکړي کني پاکه ګرانه ده او دا څوک چې وایي چې په دوبۍ عذاب نه جي په دوبۍ دا عذاب نو دوبۍ سره د اصل کې د سیوریج سیسټم چې کم کنټرول دی هغه هغوی سره خراب دی سیوریج سیسټم خراب دی دوبۍ ټوله جوړه د سمندر د پاسه ده هغوی سره د اوبو ځای شته نه هغوی سره د سمندر دغه اوبو ځای نشته نو بیا چې بره نه اوبه راورېږي د هغې ځای به ورسره د کمې راځي نو خیر دا خو د دوبۍ حوالې سره مونږ خبره نه کوو خو مه کوئ دومره ظلم مه کوئ په انسان څه کوي چې په ځناورو یې مه کوئ ډېره د افسوس خبره ده جي د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام